ګوره یې کولیجن موږ وایو دوه سیوا پارټیکل راغلل او د یو بل سره څه شول وجنګېدل یو اټم د بل اټم سره وجنګېد الکترون د بل الکترون سره وجنګېد ګاډی راغی ونې له راغی دیوال له راغی صحیح شو دې ټول ته موږ څه وایو کولیجن اوس چې موږ دلته کوم کولیجن وایو په دې کې موږ مین اکثر د دوه اوبجیکټس کولیجن وایو د څو د دوه دا پوینټ به یاد ساتئ چې د کولیجن لپاره کانټیکټ ضروري نه دی دا مارکر راغی چې په دیوال پورې ولګي دا دوه د یو بل سره ټچ شو ضروري نه چې دوه د یو بل سره ټچ لکه ګوره یې پرس کې یو ټکی موږ راولو او بل ټکی پیول دوه بوجنګي او بیا به دوه دې څه شي روان بشي یا که دوه روان شي بیا به دوه روان شي اوس د کولیجن ټکی موږ د سیم استعمالو لیټ سپوز دا یو پازیټیو نیوکلیس دی صحیح شو او د دې غاړې پسې موږ یو پازیټیو پارټیکل په هاي سپیډ سره ورول چې دې کله دې طرح نږدې شي دا پازیټیو یو بل څه کوي ریپیل کوي دی بل ته دې ډایرکشن ور چینج نو موږ وایو چې یو پازیټیو پارټیکل راغی د نیوکلیس سره څه شو وجنګي اصل کې به د کانټیکټ پته کې نه راغلی خو موږ وایو چې دې زموږ سره څه شو کولایډ شو اوس د کولیجن زموږ سره دوه قسمونه دي څو قسمونه دي فرست ون از elastic second one is inelastic دا ان ټکی زموږ سره راشي دی مطلب ناٹ صحیح ناٹ په دې ان elastic کې به شي ناٹ مطلب ناٹ کنزرو اوس د دې ناٹ کنزرو څه شی به ناٹ کنزرو دی کاینیټیک انرژي به کنزرو نه نو کاینیټیک انرژي په elastic کولیجن کې زموږ سره څه شو ناٹ کنزرو د ناٹ کنزرو زموږ سره څه مطلب دی ناٹ کنزرو زموږ سره دا مطلب دی چې پرس کې یو دوه ابجیکټس شول هغه ویلاسټي اپ اپروچ او سپریشن به ماته یاد ساتي دا ورته بیا ولیکم صحیح ده چې په دې کې دا بیفور اینڈ کنزرو دا خبره مو کومه لیټ سپوز دا یو ابجیکټ روان دی د بس مومنټم د دې چې راغی د بل ابجیکټ د بزان سم مومنټم او دوانه سشول وجنګیدل بیا به روان شي د کولیجن نه پس به د ځان سم مومنټم او د بل با ځان سم مومنټ دا شان دا ابجیکټ روان د کاینیټیک انرژي 1 وا د دویم کاینیټیک انرژي 2 سره وجنګید دا کاینیټیک انرژي 1 ډیش پشي د کاینیټیک انرژي 2 ډیش اوس د کنزرو مطلب دا دی چې د کولیجن نمخ کې د کولیجن نه پس دوه انرژي به سیمي دا 50 او 30 وا 80 ترغه دا بم 40 شی به خو د جیمینه به سره زی مطلب بیپور او اپټر به زموږ سره صحیح سیم جوس کاینیټیک انرژي کنزرو نشول د بیپور کاینیټیک انرژي او اپټر کاینیټیک انرژي د دوه برابرۍ نه وي په elastic collision کې د دوه برابرۍ before and after collision kinetic energy به زموږ سره صحیح سیم وي اوس کوېسچن ارايز چې په before او after کې کنزرو نه لري مطلب یو کم شو بل سیوا شو کنه کم یو به سیوا before وړي شي او after به زموږ سره لګش دا بولی شي ډیو ټو لاس سره انرژي بلاچ یو بل سره دوه ابجیکټ وجنګيږي په دې کې بل څه کې هیټ پروډوس شي چرته ساوند به کې چرته پروډوس شي صحیح شو او دې elastic collision کې زموږ سره نو نه چرته ساوند پروډوس کیږي نه پکې هیټ پروډوس کیږي دې ته چې بیفور اینڈ افټر انرژي زموږ سره صحیح سیم مومنټم به already conserve because law of conservation of momentum غوي دلته کې به بیفور مومنټم او افټر مومنټم دا دوه بدلته سیمي دلته کې به هم بیفور مومنټم او افټر مومنټم بدوانه زموږ سره صحیح سیم انرژي can neither be created nor destroyed نو ټوټل انرژي به د بیفور او ټوټل انرژي به د افټر دا به زموږ سره برابرۍ دلته کې هم ټوټل انرژي د بیفور او ټوټل انرژي د افټر به برابرۍ MCQ simple as choose the correct statement about the elastic collision both kinetic energy is momentum is conserved only kinetic energy is conserved only momentum is conserved both are not conserved no, both are conserved choose the correct statement about inelastic collision both kinetic and momentum is conserved only kinetic is conserved only momentum is conserved both are not conserved only momentum is conserved so issue which one of the following is not conserved in elastic collision kinetic momentum total energy none of these which one of the following is not conserved in elastic collision kinetic momentum total energy kinetic mana which one of the following is conserved A B C all of these which one of the following is conserved A B C both B and C صحیح شو ها په دې کې بیا ساتي
چې د الاستیک کولیجن اگزامپل سره الکترون الکترون وجنګيږي یا سب اټامیک پارټیکلز کله زموږ سره وجنګيږي دا کچ کی پارټیکلز کله جنګيږي دا زموږ سره الاستیک ان الاستیک بیا د یوې خبریات خیال ساتي ان الاستیک بیا ساتي ریل لایف کولیجن څه شي ریل لایف کولیجنز آر ان الاستیک تاسو ته وایي چې وګاړه راغی ونی ځان راواچو ونی ته په انګلیش کې څه وایي ټری دا کم کولیجن شو ان الاستیک اکثر به ان ډایرکټ ان الاستیک کولیجن وایي تاسو ته وایي چې وګاړه راغی دوی سره وچنګید په دې ټیم کې به کم یو سیس کانسر نه کاینیټیک انرژي ک مومنټم ک ټوټل انرژي وایي کاینیټیک انرژي به کانسر نه एग्जांपल به درکړی او د هغه په بیس باندې ایټا ام سکوز راولي دا ټول نه بهترین ام سکوز دی د ایټا یو ټریک دی एग्जांपल لا اوچت کی د एग्जांपل نه بده د شی ته معلومه چې دا چا خبر روان صحیح ده د خانه ټریک دا یوز کوي اوس دی خو شي دا یو ابجیکټ روان دی په ویلاسټي v1 سره دا یو او v2 سره لکه 100 او دا زمو سره 50 باندې بوجنګي ماسونه سیمي دا په 50 روان شي دا په 100 وګوره دا په 100 سپیډ روان دا په 50 100 نه چې 50 ماینس کې څه وتی راشي 50 نو موږ په دې سپیډ سره په دې 50 سره دا اولنی ابجیکټ د دویم ته ورو اپروچ کوي نو دې 50 ته موږ وایو ویلاسټي اپ اپروچ ویلاسټي اپ اپروچ ویلاسټي اپ اپروچ برابر دی د v1 ماینس v2 دلته کې دا سپیډ په 50 روان دی دیو په 100 روان دی v2 ډیش ماینس v1 ډیش غټ نه وخت 100 کوي ماینس کوي 100 ماینس 50 دینه هم 50 راشي 100 ماینس 50 نو سره راتلو 50 نو ګوري چې مخکینه سونه تیز رواني دینه به وي سره شي په دې باندې د دویمه ابجیکټ دی اول نه سکیږي رو جدا کیږي چې دا یو تیز روان دی یو رو دی به تر راشي ویلاسټي اپ اپروچ چې وچنګي دی به تیز روان شي دی رو جدا کیږي ته موږ ویلاسټي اپ سیپریشن موږ چې ویلاسټي اپ اپروچ د ویلاسټي اپ سیپریشن برابر v1 v2 دا اول نه دویم ماینس کوي بیا به الټا کوي v2 dash minus v1 dash که choose the correct دراش دا به یاد ساتي v1 minus v2 is equal to v2 dash minus v1 dash دا به پوری چین وی دوکان دی او دا سری after v1 dash او v2 dash فارموله چې کوم دیم په دې حساب باندې معلومو چې کله تاسو له ماسونه او ویلاسټین درکړي د دوه object before تاسو ته after ویلاسټین معلومه کې دا فارموله بوله راټکای با سټوډنټان راټکه په دې باندې MCQ ځل کوي نو غزان له ایگزامین ټالي سمجھ اخته راځي صحیح شو دا غي اخیره لپاره د کار تاسو وکي دا غي لپاره آسان یو سلور MCQs دي هغه MCQs بار بار ریپیټ کیږي دا غي میتھډ په ځای کوي پای کې اونلی نمبر میتھډ دا دی کله چې دوه ابجیکټس وجنګي او داغه ماسونه سي سیم یې دوه ماسونه سي سیم تاسو ته چې v1 ډیش او v2 ډیش معلوم کړئ صحیح شو وګورئ د بل څه کار وکم چې v1 ډیش پاولو لیکم تاسو د پوه کول لپاره m1 + m2 دا فارموله بخول یو 200 پیری وی کې دا په خپل بیا سره ته زوت شخه دا په یادونه زوتیږي m1 - m2 2m2 divided by m1 + m2 into v2 او دلته کې براشي v2 ډیش is equal to 2m1 m2 - m1 m1 + m2 into v2 صحیح شو دوه ماسونه سری سیم m1 + m2 په ځای به mm ولګوي څه شي mm دا ونه 2 توران کوي چې موږ تاسو مسله نه جوړي دواړه سیم یو شان دي کنه صحیح شو آسان شو کنه وس m - m 10 - 10 0 دا رو ټرم بس شي 0 m - m دا رو ټرم بس شي m + m 2m او 2m 1 v1 ډیش پر څه برابر شي v2 m + m 2m 2m او 2m v2 ډیش پر څه برابر شي ګورئ دا اول نه په v1 سپیډ روانو دا یو په v2 باندې روان 1 او 2 موږ به پور والته وایو v1 ډیش او v2 ډیش v1 ډیش د څه برابر شو دویم
دا اولنی ابجیکټ د دویم په سپیډ روان شو او دویمه ابجیکټ دا ونی موږ ورته وایو when masses are same څه شي ورته وایي when masses are same velocity کی چلی شي velocity interchanges velocity به مارچو کی دا به ساتي و د موبایل جو بس عدل بدل شي اس پرخ نه کوي پوه شوي تاسو ته چې دوه ابجیکټ د دوه ماسونو سیم دي وچنګي چې ګوشي او دویمه ابجیکټ بلاونی په velocity روان شي او نه ابجیکټ با دویمه په velocity باندې روان شي تاسو ته وایي چې یو د سنوکر بال دی د سنوکر بال نو خپل باندې یو شان دي کنه د سنوکر دا یو بال روان دی په 10 سپیډ باندې او دای په 5 سپیډ باندې یو بال روان هغه وو چې بوش ا 10 والا په 5 روان شي او 5 والا با مارچ بوش صحیح شو تاسو ته وایي چې یو ګاډی روان دی په 100 سپیډ سره په 100 سپیډ سره او بل ګاډی روان په 50 سپیډ سره لیټ سپوز د کولیجن از الاستیک څه شي لیټ سپوز او چې سپوز شو دا فارمولې په ټول ادار سره په اپلای شو نو بیا به مارچو دا کوم یو ګاډی تیز راغو ولاړ ورو یو ګاډی وو درس به پورته کیږي ورو چې روان دی بس شي او تیز شي او دی بس شي نن به درس پورته شو دی پکې سرو بلار چې کلم روان یې کنه کم اکسیډنټ خطرناکي تدې چې روان یې مخته نه ګاډی تیز روان یې شاغړ چې دی وو هیڅ فرق نه کوي او چې کله په سور کې تیز را خلاصي مخته نه ګاډی ناسا پر ورو شکروږي یا یو ګاډی دی چې رو روان چې هغه چې کله او کنه په ټیم کې د ګاډي تاوان ډیر کی نو که تیز ګاډی روان یو درس دې پورته کوون د هغه تاوان نه مېږي او چې رو ګاډی کله او ستاسو د ګاډي بم تاوان ډیر او داغه بم ډیر دلته 150 190 سپیډ ډایرکټ 50 طرف وسی پوه شوي اوس دا کیس 2 نه دا هم د کیس 1 کاپی ده د کیس 1 سره تاسو ته چې یو د ډیډ بال پول یو بال لاغه په 20 سپیډ سره پاسو او دا ولاړ بال یو ایچل بوش ولاړ بال مطلب الاسټیک سره نیچل بوش دی به 0 شي او دی به خدا ګوره کولیجن ان ون ډایمنشن په سټریټ لاین کې صرف ښه تا ته وایي چې یو بال راغی او الاسټي V1 سره د یو سټیشنري بال وو زیرو الاسټي به تا ته نه وایي دې دپاره به د سټیشنري ټم یوز کوي تاسو به د سټیشنري ټم پسې ګرځئ چې یو سټیشنري بال وو نیچل بوش دا روان بال به ودرېږي او ولاړ بال به روان شي دا زموږ سره سیم فرض که تا ته وایي چې یو بال راغی په الاسټي V سره دا بل بال په الاسټي 0 وچل بوش دا یو به 0 شي او دا دویمه به څه شي په وی باندې به روان شي اسانو ګران پکې سو کیس 3 درته ووایم کیس 3 ته وښی کیس 3 داره چې یو غټ ابجیکټ راشي او کچ کې ابجیکټ وای دا کې څنګه روان دی ورو اشاړ یو موټر راغی په 120 کی وال وځو ویچل بوش چې لکه په انګل باندې ورو چې کوله په والي الوزوله په کې الاستیک ویجنوي چې کوی بیا او خبر آسان کوي په کیس کې بدن نه کیس چوکو لیټ سپوز د V2 از 0 ولر سي کلی وو وای کې سره ولاړو گاډي ور په شوټي کې راغیو چکای په پورته کړای چل ګوش تله به کنه نو اس ګورې ښا فارمولې ته ګورې په فارمولې ته پروف کوم چې ځان بیا راوباسه پر سکیر شي دنه کا سیکنډ اپشن به همیشه په ایټا کې ساتي ښا د کم سوال چې شارټ کټ میتھډ همیشه بدایات ساتي چې داغه بلانګ میتھډ هم یاد ساتي چرته به د سوال یو شارټ میتھډ یاد نه ساتي یوازې واښوي په ایټا کې اکثر د ښکارو چې خلک دا پیپر زر زرل کی بیا په اخر کې چلی بیا په اخر کې اسی نه شي خو چل ول نه ورشي کم سوال کم قابل سره ته ټایم نه کمیږي ښا په اخر کې بنا شي یو سره بل سره په پیپر کې سو ګوري چې سر کم درځي بدلنه نو شارټ میتھډ هم پکار دی او لانګ میتھډ هم پکار دی چې درځي له بس خپل پیپر بار کې ټایم پوره شي اوس ګورئ دریم نمبر کې استې سي زموږ سره دا اولنی ابجیکټ ماس مکمل د دویم نه ډیر زیات سره غټ دی او دا خبره آسان کو موږ وایو چې دویم ابجیکټ زموږ سره سو پرېست کیو یو هیوی ابجیکټ راشي یو کچ کې ابجیکټ لزان راواچي دسی به کوزا او دا کچ کې ابجیکټ پرېست کیو لکه په خو خلکو ټیکان کول کنه هغه ټیکې به راو اکثر په خلکو ښکارو کو چې اوس په سکه به راوغست دوکه به کولا په غټ سکه باندې به ټیکې وشتو
اکثر په کې ټکی مات شو سره به وکړو نو ټکی پاسپورت با اثر نه پرې باندې خو چاکش ټکی په ولګي جواب الوته صحیح شو یا دې یو څوک سره ولاړ له غاړه راغی وای جو سره به سي الوزولې به یې کنه به ځین کې به قیادت ساتي کې وای الوزولې به اوس ګورئ M2 ډیر زیات کچته دونه کچته پرې دوه مړه سیک پر ده M2 به کټ کوي M2 به څو کوي 0 به حساب کوي د M1 نه یا M2 ماینس کړي یا نه ماینس کړي 100 نه یا تاسو 0.1 یا 1 ماینس کو ماینس نه کو فرق نه کوي شارټ کټ راو بس انسر به دې نه راځي خو لکه دته به نږدې راځي 100 سره یا 1 جمع کو یا ما جمع کو اس فرق نه کوي 101 شو یا نه شو صحیح شو د M1 نه د M2 موږ سو کو کټ پکوي خل دې نه کنه کټ کوو فرق نه کوي دا V2 زموږ سره سره پټ گاډي راغې هم کچ کې ابجیکټ وو او هغه ولاړو V2 سو دا روښه به ماینس 0 کوي او دا وسو کوي 0 ځکه چې V2 سره 0 دلته کې څه پات شو M1 او M1 بس شي کټ V1 ډیش به څه برابر شي V1 دا یو غټ ابجیکټ راغې دا غټ ابجیکټ روانو په V1 سره کچ کې ابجیکټ په 0 باندې ولاړو چې وجنګيږي دا غټ ابجیکټ V1 ډیش پر څه برابر شي دی V1 مطلب په دغه ستند نه راغلی دی باق شان روان V2 ډیش به شي M1 او M1 بس شي کینسل V2 ډیش څه برابر شو دا کچ کې ابجیکټ ولانجه راشي دی په دې اولنی په ډبل سپیډ روان شي په دې پیمونه کې اکثر خی گاډي روان ډرایور سره کې پټی کړي د شپې ته د روټ ته منظره شادو مادو شي راوځي یو ټک په وال وځي دا وخت قسین به ځانته یاد ساتي غټ ټرک راغی او کچ کې چې وو په ټرک باندې ستند نه راپوږي ټرک ویلاسټي ریمینز واکچ کې شنه اثرو او د ټرک په دې ډبل سپیډ باندې چې په سو باندې ډبل وګتاستو چې پرس کې ټرک را روان دي سره روان دي ټرک را روان دي په 100 سپیډ سره او یو کچ کې ابجیکټ ولاړ یو بنی ادمي وو پرس کا چل بوشي ټرک سپیډ ریمین د سیم خدا کم کس چې دی کنه دا کم چې والو ته سپرمن په شان دی په 100 سپیډ تلای دی په 200 سپیډ تلای واښوي چې کله اونلی ابجیکټ ماس ډیر زیات سی وای اتوماتیکلی بدا کیسز کو یو ټرک کرای کو سکو په ټرک بوای تندر نه راوړي راپنیږي ویلاسټي به سیم غوښړو سړی په ډبل سپیډ تلای سړی په 100 سپیډ تلای په ډبل او دلته چې ماسونه سیم ویلاسټي نه وسب سکي مارچه وکړي درې کیسونه ختم شول په آسان ول پازو سلورمه کیس د وښي کیس نمبر 4 اوس د کچ کې ابجیکټ راوالم اولنی ډیر زیات کچ دی د M2 نه او د V2 په ځای ولاړ دی V2 سره په ځای دا د ټرک ولاړ دی سړی سي ورمنټ کې خیال نه ځان ټک نه راوته دی ایا دا د ټرک ولاړ دی سکراوالي سټایونی سي راوته او چې ډیر ځان ته ایټالیات ساتي یو کچ کې بل چې زرا ولا مغټ دیوال لري راوچو چل بوش دیوال په ځای ولاړی ابجیکټ با په دې ټایم خلک وی خپلته کې ټرمز ته ور واړی الته کې وړاندې M1 زم سره ډیر زیات کچ دی M2 نه V2 0 دی دا M1 چې په ویلاسټي V1 سره راشي چې چل بوش لږ په کوم ویلاسټي سره راشي په ویلاسټي با واپس راشي ګورئ دا کچ کې ابجیکټ په ویلاسټي V1 سره راغی دا غټ ابجیکټ په دې وال والم د ویلاسټي سره 0 V1 ډیش د څنګه چې راشي وجنګي چل بوش واپس برش کنه نه د کولیجن نفس ویلاسټي سره برابر شو د V1 ماینس په وسه ولا کوي ډایرکشن مې سي چینج بشي او د ویلاسټي بس شي اولم 0 او وسپا او کوی چې اکویشن نه راو بس چې راوي باسم راوځي به خامخا V1 dash is equal to M1 minus M2 divided by خو په زمانه کې اورز د فارموله ما کم از کم 300 پیری لیکلو ان خطه مرتمج د مان نه څه ته کړی کنه مایده ز پریدم نه خو تقریبا په 2018 کې ما چې پیسې کوله هم دې را د پاره کلکې دي خانه هغه کلکې نه په شیشې کې لګوي یو 15 کلکې به وي بس کیناست مارکر می د وایټ بورډ راوغه سو 15 وانه کلکو باندې مندایو 10 سپیری وی کله بیا مې ټول روان کړ بیا ورته ختمه بیا به ټول لیکل او رانول مو سره ته داسې څه ته شي لکه یا دی وستي دیوال په ځای ولاړ V2 څه شو 0 شو دا چې اخ 0 شو دا 4 بس شي 0 جو
0 لکه مسله خول شو M1 ډیر زیات کچ دی دونه کچ دی سره په سکی حساب وای ما مې لیکلې جنې لیکلې دا یو شی چې 0 شي دا روغ چار وسه شي V2 ډیشته شو او ما په خوا معلوم کړو مړه فارمولې ته په اجازه نه و دیوال اسیم په ځای ولاړ بیا بم ولاړ دلته کې بس شي دا یو غومه دي کې دا غومه تاسو نه نه مې لیکلې جنې لیکلې M2 بس شي minus V1 dash is equal to چې یو بال په 10 ویلاسټي سره دیوال ته تاسو راواچو ایچل بوش په دغه 10 ویلاسټي سره به واپس راځي شپې الله وای درو واپس دغه